کی انتہائی ضروری دا اعمال صالحہ تاسو کړی دي لہذا خپل خواہشات باندې موږ تاسو چړې راکاږو بل رب سره تعلق جوړ کو دا لس ورځې چې دی ذی الحجه الله جل جلاله حکم موږ تاسو طرف ته متوجه یو چې تاسو لږونه مه کټ کوئ تاسو ویښته مه لړ کوئ زما وروڼو مسلمانان به وي چې نن به قرباني وکړي او بیا به په خپلو ګیرو باندې چې دی چاړې راکاږي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سنت نا کوم مذاق جوړ کړی د مسلمانانو یاد ساتئ ګورئ دنیا زندگی مختصر ده د دنیا خپلوالی مختصر دی د دنیا عیش و عشرت مختصر دی اصل چیز آخرت دی د ځنکدن په وخت کې به موږ سره هېڅ څوک نه دی کوم تکلیف چې تېرېږي په انسان به پخپله تېرېږي جنازه چې اوسي انسان په قبرستان کې کېږدي یاد ساتئ زما وروڼو قبرستان کې چې کله انسان دننه په قبر کې کېږدي هېڅ څوک به نه وي الله جل جلاله به وي کوم اعمال دې کړي دي زما لپاره وایه د نبي علیه الصلاة والسلام د مبارک سنتو نیتو کو په خپل مخونو باندې ګیر پرېږدو یاد ساتئ زما وروڼو دا عیش و عشرت د دنیا ختمېدو واله دی بل رب سره تعلق جوړ کړو یو یو حکم د رب متوجه کېږي چې ای انسانه سوچ وکړه افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون سوچ وکړه انسانه کوم طرف ته روان یې دا خپل روح د دې نه ځان دا انتهایی بدترینه ګناه ده قرباني وکړو د هغې چې کوم فضلات دي هغه فضلات داسې دې ته ورسو چې د چا پې نظر ونه رسي اسلام موږ ته څه حکم راکړي صفایي حکم راکړي ځکه زموږ ستاسو په وجه باندې چاته تکلیف ونه رسي زما